نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. سورة البقرة دریم پارا 204 او یا یم نمبر آیت دی. دی رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی دا انفاق فی سبیل اللہ ذکر اوشو چی تاسو دا اللہ پاک دا رضا دا پارا صدقہ کوئی. اس پا دی رکو کی ہم اللہ رب العالمین دا انفاق فی سبیل اللہ ذکر فرمائی چی کم انسان صدقہ کی دا اللہ پاک پلارا کی فالمال دا اللہ پاک دا رضا دا پار خرچ کئی کدا شپیوی کدا ورزیوی کدا پپٹوی او کپخکارا باندیوی اللہ پاک بردی انفاق فی سبیل اللہ اجر نور کئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلویخ زر دینار صدقہ کڑا. لزر دینار دشپی لزر دینار دورزی لزر دینار پخکارا او لزر دینار پپٹ باندے صدقہ کڑا. نو اللہ رب العالمین فرمائی چھ دا صدقہ قبول دا دیتاو پی اجر ملاوی گی. بیاور پسید سود مسئلہ ذکر کی گی. صدقہ کی اللہ پاک تقرض ورکولوی او پسود کی بند تقرض ورکولوی. دا صدقی زیادی اللہ ورکی او پسود کی زیادی بند ورکی. صدقہ جائز گٹ دا او سود ناجائز او حرام گٹ دا. شان نزول دا دی آیاتن داسی دی. قبیل بنو ثقیف دا بنو مغیر سرا دا سود معاملہ اکڑا. کلچی طائف فتح شو نو بنو مغیرہ قبیلہ مسلمانان شو. دی قبیلے بنو ثقیب دا بنو مغیرہ نخ پل قرض سرد سود نغختو. نو دی بنو مغیرہ قبیلی انکارو کو چا منگا ایمان روڑی دی او منگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلاس باندے بیعت کردی دی لہذا منگ سود ندر کو. دوی دا مسئلہ راغلا حضرت عطاب ابن اسید رضی اللہ عنہ تا اغدا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تروڑا. اللہ رب العالمین دا سود حرمت نازل کا. یا دویم شان نزول دا سے دی. مشرکانو دا مکی بوی سودو حلال دی او بیعا دا سود پشاندن دا زکا حلال دا. اصل پا حلال والی کی دا سود دی بیع زکا حلال دا چی دا سود پشان دا.
الله رب العالمین د دوی د دې غلط خبرې تردید وکړو چې سود حرام دي او بیع حلال ده، تاسو حلال سیس کمزوري حلال ګڼئ او حرام سیس تاسو اعلی حلال ګڼئ. بیا د سودخور انسان الله رب العالمین سزاګان ذکر کړي چې دی سودخور انسان باندې په 15 قسم سزا وي. اوله سزا د سودخور انسان دی به د قبر نه داسې پاسي لکه لیونی ګډ وډ بوي. دویمه سزا د سودخور انسان زیب جهنمی. دریمه سزا سودخور انسان مال به الله هلاکی. سلورمه سزا کچر ایمان در کیوی نه تاسو سود بیا مکوي. معلومه ده چې سود کول د ایمان نه خنه ده. او پنځمه سزا که تاسو بیا سود کوي نو د الله پاک مقابله او جنگ ته تیار شي. سودخور سر الله پاک د جنگ اعلان کړی دی. دا 15 قسم سزاګانی الله پاک د سودخور انسان د پاره ذکر کړي. سود چاته وي؟ چاته په قرض باندې مال ورکول، په قرض باندې پیسې ورکول د خاص نیټې د پاره خو سره د زیادت مطالبه کول. کتابونه لیکي هو القرض المشروط فيه الاجل وزياده مال على المستقرض. مال پیسې قرض ورکې سره د نیټې میاش پس براکې نو واپس چې میاش پس راکې نو لکه زیات دی براکې. دا قرض زیادت چې کم راخ کدا سود. یا بل حدیث مبارک کی راضی کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر یو قرض چې هغه ځان پسې ګټه راکاږي هغه سود دی. او یا یو تعریف علما دا کوي زیادة مخصوصة لأحد المتعاقدين خالية عن العوض عما يقابلها. دو کسان دی خپل منس کی یو معامله وکړه، دا یو تینا د زیادت مطالبه کی، خدا زیادت چې کم سیز غواړي دا ته اسی غواړي پنیټه باندې نو دی ته ویلی شي سود. چاله دی ورکی 100 روپے او بل واست اخلی یول سودام سود دی. او چاله دی ورکی 100 روپے اخلی خودی 100 روپے خود دین علاوه په خپل بیګارونم کینو دا بیګار سود دی. چاله دی قرض پیسې ورکی، قرض پیسو ورکول نه بعد هغه باندې خپل کار روزگارم کې او کار روزگار په مفت کې نو دا کار روزگار ستاد دی مال د وجه ته پکې او دا زیادت دی دا سود دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په بارک راضی زمون استاد د مذهب امام یو سړی باندې قرضو پلار باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راتله ډیره ګرمي و. یو کور راغی داغي د دیوال سوري تکې ناست چې لک سوري به حاصل کم لک بیاخ شم. شیباناست وی قتل یو سړی تروت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او پیجندو. دغه سړی باندې د امام صاحب رحمت الله علیه قرض پیسې وی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته او فرمایل چې تا ته ما خپل قرض معاف کړ. ولی
پتا زما قرض استاد دیوال د سوري نه ما پیدا واقعستلانو اسنه چې دا په سود کې راشي لہذا ما تا تخپل قرضا معاف کړه دا مجتهدین چې نن تمام دنیا پیژني نو دی خدمات کړي دي دی د دین د پاره قربانې ورکړي دا متقیان او نیکان خلقو دا زکا تمام دنیا دا غی نم چی اخلی نو پا ادب احترام اخلی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی پا سودی معاملہ کی دا سود پارا دو سیزون شرط دی بنیاد قدر او جنس یو زیز یو کیلو دی دغه سیز 2 کیلو دی دا بوس تبادله کی یو بل نه ورکی لکه مثال غنم دی یو سړی سر اصلي غنم دی چې داغي قیمت مثال 4000 روپے د من دی او بل سړی سر دیسی غنم دی چې داغي قیمت 2000 روپے من دی نو دی بدا سے تبادله نه کی چې دا دیسی غنم والا 2 من ورکی او اصلی تی یو من غنم والی زکا قدر او جنس تا دوارو یو دی نو دا زیادی اخیستل سود دی البته کدا سیو کی دا یو غنم ورکی او بل جوار ورکی دا جائز دی دا غنم چه ورکر غنم د جوارو سر جنس جدا شو نو پدې کې سود نشته یو دی ولا غنم ورکی او مقابل دی ولا جوار ورکی نو که زیاتم یو بل ورکی دا سود نه لري او بل الله رب العالمین فرمای چې دی سود سره مال ختمیږي او صدقې سره زیاتیږي حالانکه د دنیا ظاهری نظر دا چې دی سود سره ډیریږي او صدقې سره کمیږي الله فرمای صدقې سره ډیریږي او سود سره کمیږي نو سود کول دا د مسلمان شان نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی کم انسان چې سود کوي د کسرا د دې سودخور انسان دا سزا دومره سخت ده لکه شپږ دیر شپېری چې یو سړی زنا وکړي سود د دینه سخت ګناه ده شپږ دیر شپېری زنا نه سود کول زیات جرم دی بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تا اوو ہلاکون کی سیزن نزان اساتی اوو سیزن داسی دی چی انسان ہلاکی اولانید اللہ سر شرک مکوی دویم جادو مکوی دریم ناحق قتل مکوی سلورم سود مکوی پنزم د یتیم مال مخوری شپږم د جهاد د میدان نه تیښته مکوئ او اوم په پاک دامنه زنانه باندې د زنا تهمت مه لګوئ ځکه دا هلاکونکي څیزونه ځان ته وساتئ یو پکې سود دی بل حدیث مبارک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې الله رب العالمین د سلور کسانو په باره کې پزان لازمه کړی دی چې دی به جهنم ته داخلو او جنت ته به نه داخلو سلور کسان دي اولنی شرابی عادتی شراب کی هر وقت عادت تیری شراب کی الله پزان لازمه کړی دا به جهنم کې داخلو او دویم سودخور الله پزان لازم کړی دی چې سودخور به جهنم ته داخلو او دریم د یتیم مال خوړونکی
یتیم نه مال خوري په ناجایز طریقې سره، نو الله پاک په ځان لازمه کړې ده چې دی به جهنم کې داخلو. او څلورم د مور پلار نافرمانی کوونکی. کوم انسان چې د مور پلار نافرمانی کوي، نو نبی علیہ السلام فرمایي چې الله په ځان لازمه کړې ده چې دا انسان به جنت ته نه داخلو، جهنم ته به داخلو. بل حدیث مبارک کې راځي چې انسان سود خوري، دا دومره لوی جرم دی لکه یو سړی چې د خپل مور سره زنا وکړه، نعوذ بالله. سود دومره لوی جرم دی. مور سره زنا کول قبیح عمل دی، خو نبی علیہ السلام فرمایي چې سود د دینم زیات قبیح دی. د شپږ دېرش پیرې زنا نه زیات سود قبیح دی. خپل مور سره زنا کول نه زیات قبیح سود دی. هلاکون کی سیز د پیغمبر علیہ السلام د ارشاد مطابق سود دی. الله پزان لازمه کړی دا چې سودخور انسان به جهنم ته داخلو. او بل پدې کې الله پاک فرمایي چې دی سودخور انسان سره زما د جنگ اعلان دی. الله وسره مقابله کوي، نو د الله پاک د مقابله څوک نشته. الله رب العالمین د دریو کسانو سره د جنگ اعلان کوي. یو د سودخور انسان سره، او دویم پلار باندې شوکه ډاکې کوونکي انسان سره. پلارو چې ناست یو دا ډاکې چې ماښام ماخوتن کې کینې او د خلکو نسیزونه وړي په زور تی اخلي، دی سر الله د جنگ اعلان د قطاع الطریق، لار باندې چې شوکو ته ناست دي. او دریم د اولیاء الله دشمن. الله پاک فرمایي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. چاچی دشمنی وکړه زما د ولی، نو دی انسان سره زما د جنگ اعلان دی. الله پاک جنگ چکی دا به د قیامت ورځ باندې، او پیغمبر علیہ السلام چې جنگ کوي نو دا به په دنیا کې کوي. نو د الله پاک مقابله دریو سیزونو سره ده. یو سودخور، دیم د لارې شوکونکي غل، او څلورم د اولیاء الله ګستاخ. یو سړی د صحابو پسې بد ردوي، دا د الله دشمن دی، که شیعه دی او که قادیانی دی. یو سړی د علماء پسې بد ردوي، دا سړی د الله دشمن دی. یو سړی ائمه مجتهدین پسې بد ردوي، دا سړی د اولیاء الله دشمن، د الله دشمن دی. طالبانو پسې، عالمانو پسې، نیکانو خلکو پسې ګستاخی کول، دا د الله پاک دشمنی په سر اخیستل دي. الله دې موږ او تاسو د علماء د نیکانو خلکو د بی ادبی اوساتي. چا چې د علماء ګستاخی کړي انجام ډیر بد دی. پکار دار چې د موږ مسلمانان د علماء سره مینه وساتي، ځکه علما د هغه خلک دي چې موږ الله ته نږدې کوي. علما هغه خلق دي چې موږ د الله د عذاب نه ساتي. علما هغه خلق دي چې موږ جنت ته برابرې. علما هغه خلق دي چې د جهنم نه موږ روباسي او بچ کوي. علما هغه خلق دي چې د پیغمبرانو وارثان دي. علما هغه خلق دي چې په مقدس مکه د الله رب العالمین د دین محافظین دي. او علما هغه خلق دي چې په دنیا کې د دوی د پاره تمام مخلوق استغفار کوي. حدیث مشکات شریف دی. علما هغه خلق دي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دوی سره مصافحه وکړه، دادا چې دلته ما سره چې مصافحه وکړه.
علما هغه خلق دي چې د الله پاک د دین خودونکي دي. علما هغه خلق دي چې د قرآن او د الله پاک د دین حفاظت د هر طرف نه کوي. علما هغه خلق دي چې د چا د وجه قیامت ناراضي. علما هغه خلق دي چې مسلمانانو ته د پیدایش نوالا تر د مرګ پورې د زندګۍ ټولې مسلې ښیي. د علماو ګستاخي دا ډیره بده ده. څومره چې عالم غټ دی غونې ګستاخي هم غټه ده. پیغمبر غټ عالم دی ګستاخي ډیره غټه. صحابي ورپسې غټ عالم دی نو ګستاخي د هغې نه ورپسې غټه. تابعی امامان دا چې غټ غټ عالمان دي نو د دې ګستاخي هم غټه ده. خود الله رب العالمین اعلان غوري د ټولو دشمنانو سره دي. د علماء دشمن د الله دشمن دي. نن داسې خلک هم شته چې مونږ به نه ورځي علماء پسې به خبرې کوي. که ورته وی چې اللهم انا اوواین ورته پته ني. که ورته وی چې په مانځه کې 100 فرض دي 100 واجب دي 100 مفسدات دي 100 سنت دي 100 مستحبات دي پته ورته ني او کنزل علماء پسې کوي. الله دې موږ او تاسو د علماء د بی ادب او ساتي. علما دا پاک خلق دي. ټیک د غلطیو کمزورې بوي امتیان دي انسانان دي کمزوري دي خو کم از کم د علماء خیال ساتل د مسلمان ذمہ داری ده. نن په تمام دنیا کې خلق د خپل مشرانو خیال ساتي سوا د مسلمانانو. يهوديان د خپل مشر يهودي څومره خیال ساتي. عیسایان د خپل مشر عیسائی څومره خیال ساتي. هندوان د خپل مشر څومره خیال ساتي. سکان د خپل مشر څومره خیال ساتي. قادیانان د خپل مشر څومره خیال ساتي. او موږ مسلمانان بعضی پکې لا دا دا عالم منو دا عالم نه منو. سیاست والا مولا نه منو جماعت والا امام منو. الکه دا الله بنده عالم دی که سیاست کې دی او که په کور کې دی. ستا دپاره چا جایز کړي چې ته وایې دغه منو دغه نه منم ته په الله پاک مقرر کړی نه که نه. عالم دی که په سیاست کې دی هم عالم دی که په جماعت کې دی هم عالم دی که په تبلیغ کې دی هم عالم دی که په کلی په دکان کې دی هم عالم دی. ته به د عالم د وجې د هغه خیال ساتي. نور که هغې کې غلطۍ وي هغې د الله سره کار دی. چا د علماو ګستاخي کړي ډېر کمزوري انجام دی. الله دې موږ او تاسو د علماو د ګستاخي وساتي. نو که یو انسان چا سره د سود معامله کړې وي د دپاره صرف اصل قرض واپس اخیستل جایز دي زیاتی به نه علي. لکه مثال یو سړي بل یو 10,000 روپۍ قرض ورکړي د کال په نیټه او ورته وي چې کال پس راکې نو بیا به 15,000 راکې. دا مسلمان دی توبه وباسي د دې معاملې نه او پوره 10,000 دې واپس والي. قرضدار دې زیاتې نه کوي چې د 10 په ځای 10,000 ورکوي او قرض ورکوونکي دې زیاتې نه کوي د 10 په ځای باندې 15,000 غواړي. او کنه مثال ستا په قرض دی او تا سره پیسې شته ته مالدار او چې چاله دې ورکړي دی هغه غریب دی او تا هغه ته مهلت ورکو الله پاک به تعالی اجر درکړي. حدیث مبارک کې راځي چې انسان چاله قرض پیسې ورکړي روزانه دته د خپل قرض په اندازه باندې د صدقې ثواب ملاوي. لکه تا چاله 10,000 روپۍ ورکړي 10 ورځې پس به درکړي نو دا 10 ورځې تال الله پاک د دې روزانه د 10,000 روپو د صدقې ثوابونه درکړي. نو خپل پیسې به موالي او ثوابونه به وګټي. او کنا وخت تیر شو او بیا هم درنه کې نیټه او بیا زیاته کړه چې 100 ورځې کې راکا الله پاک به تعالی د 100,000 دغه صدقې ثواب درکړي. څومره ثواب دی. او که یو سړی مالداري او بچا باندې قرض هغه غریب هغه ته دی دا قرض معاف کی الله رب العالمین بدی انسان تا د قیامت پر ورځ د خپل عرش د سوري لاندې ځای ورکی.
چاله دې قرض ورکړی وي او هغه وي در به کوم ورسره نه وي تا ورته معاف کړې ځه ناقلم درنه بس ما تا ته در بخلي دي الله جل شانه به دومره اجر ورکي چې د قیامت پر ورځ به د خپل عرش د سوري لاندې په سوري کې ځکي څومره ثواب دی بل حدیث مبارک کې راځي چې کوم انسان بل مسلمان لقرض ورکي ورته معاف کی قیامت پر ورځ الله پاک دی بنده ته نجات ورکي د عذابونو نه او کنه یو انسان او هغه وفات شو او باغ باندې قرضو نو دا انسان با د قیامت پر ورځ دا قرض مطالبه کې بند وي تر دې پورې که شهید هم شو او په دو باندې قرض را دی به د قرضې د وجه ایثار د جنت نه شهادت څومره لوی مرتبه ده لیکن شهید تم پر دې قرض نه معاف کیږي نه که پچا باندې قرضي پکار دار چې مسلمان خپل قرضي ادا کړي او بیا د رکوع په اخره کې یو آیت کریمه نازل شوی دی واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله د آیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زندګي اخیرنی آیت دی د آیت چې کله نازل شو نو د دې آیت د نازلې دون بعد نبی علیہ السلام یولس ورځې یا نهر ورځې یا اور ورځې ژوندې او بیا د دنیا نه لاړو د زندګي اخیرنی آیت واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا آیت الله پاک اخیره کې نازل کړو نو فرمایي الذين ينفقون اموالهم آگا سانجاغی خرج کی خپل مالونه باللیل د شپې او نهار او د ورځې سرن په پټا او علانیتا نو پخکارا فلم پس د دوی د پاره به اجرم بدلی د دوی در رب پنځ درب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبی اس قسم یرا په دوی باندې نه بدی غم جنشي الذين ياكلون الربا آگا سانجاغی استعمال وی سود لرا لا يقومون ديبن پاسی د خپل قبرونو الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مگر پشان د پاسی دو دا کچغلی ونی کړي وی شیطان د مسکول د وجنا ذالک دا سزا دی دا بیانم بشک دوی چې دی قالو دی بوي انما البيع مثل الربا بشک دا بيع پشان د سود حلال ده وحل الله البيع وحرم الربا او حال لري چې الله پاک حلال کړی د بيع او حرام کړی دي سود لرا بيع حلال ده او سود حرام فمن جاءه موعظه من ربه پسراسو چاغ تراغي د الله پاک د طرف نه نصيحت فانتا پس دی بن شو د دې سودنا فله ما سلب د پاره باغ سوي چې د وړاندې د حرمت نه کم اخیستی وي که په خواخ ساقستی د حرمت نه وړاندې خیر دی خو چې حرمت حکم راغی پاس اوس بل وامره الى الله او آینده د پاره د امر او د معاملو سپارل شي الله پاک ته ومن عاد او څوک چې واپس چې پسود کی پس د حرمت نه فاولئک اصحاب النار دا کسان خاوندان د جهنم د اور دی هم فيها خالدون دی و پد اور کې همیشه د پاروي یمق الله الربا الله پاک ختمي د سود مال لرا ويربي الصدقات او الله پاک زیاتوي د صدقو مال لرا والله لا يحب كل كفار نثيم او الله پاک نقوه کوي هر کافر ناشکر ګناګار پدې بازي بینکونو کې خلکو پیسې خي او پاغه باندې ولا پیسې راځي او دا ستا منافع ده دا منافع نه دا سود دی چاله قرض پیسې ورکړي او تی قرض بری ما سره سلامت پرتی طالب زما هانه 15000 روپے درکو دام سود دی قرض لري پځه پرتن 1000 روپے د ساخلي البته پیسې دی ورکړي کاروبار د پاره دا 2 لک روپے واخلو په دې کاروبار کوا ګټ تاوان به پنی مې بس ټیک ده 6000 روپے میا شو ګټ دي لز د مالک شو لز د کاروباري شو
شل زر روپو کې 10,000 وګټلې او 10 پکې تاوان شو، هغه بقایا چې کم تاوان د دې ګټې نه اول خلاص کړی شي. 15,000 تاوان په مالک باندې او 15,000 په کاروباري باندې، ګټه تاوان شریک، دا مضاربت دا صحیح دی. او کنه ورته وایي چې دا بینک کې ما سره کېده او بینک کې سود نه راځي او ماهانه بدله لکه ونته منافع درکو، نه دا منافع ګورې نه، دا سود دی. هر قسم نوم چې ولا ورکي لکه مرداره ده. او یو سړی در باندې ښایسته غوړو کې پخ کړی شوي خوري، نو اگر چې د پې مالګه مساله غوړي اچولې دي خو دا د مرداره. دغه شان د سود دا مال که په هر څومره غوړ زیړ ښایسته مزیدار نوم باندې شي، خو سود ګورې همغه سود دی چې کم حرام دی او کم کې چې الله د خپل جنګ اعلان کوي. الله دې موږ او تاسو سود نه وساتي. سودخور انسان باندې الله پاک لعنت ورېږي چې مسلمان د سود نه بځان ساتي. ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات عمل نه کړي د نیکه واقاموا الصلاة او دی قائم وی منځو واتو زکات او ورکوي زکات لم د دوی د پاره اجرم بدی د دوی اندر رب پنځ درب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نبی اس قسم یې پدی باندې نه بدی غم جن شي. یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله، اے مومنانو تاسو د الله نو یریږئ، وذروا ما بقي من الربا، تاسو بریک دی بقایا سود ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مومنان یی. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، پس کچری تاسو منن شوی د سود نه تاسو اعلان دی خبرداری د الله پاک د جنگ او د پیغمبر علیہ السلام د جنگ. وإن توبتم فلكم رؤوس أموالكم، کچری تاسو توبتم توبه مو استلا فلكم رؤوس أموالكم، پس تاسو د پار اصل د مالونو تاسو دي. اصل مال تاسو د پار دي، 10,000 دی ورکړي او مغه دي زیاتی نه. لا تظلمون ولا تظلمون، تاسو ظلم مکوي په زیادت مطالبي باندې، ولا تظلمون او په تاسو په زیادت نشي کولی، ظلم به نشي کولی په کمور د اصل مال کې. یو انسان سود کوي، الله حکم نازل که سود مکه دی بیان کی نه من کیږي. د مسلمانانو بادشاہ بدی په قید کې واچي او کنا قید سرم ټیک نشو، مسلمانانو بادشاہ ولا سزا ورکړي لګ به اوټه کوي، سود پرېږدي که نه پرېږدي. که توبه وستل چې سود به بیا نه کوم بس بیا به پرېږدي، او که توبه نه وستل به جیل کې دی بند کی. او کنه یو جماعت چې هغه سود کولو لږ کسان نو ډیرو، مسلمانانو بادشاہ به اول مطالبو کې لکه سود پرېږدي، که سود یې پرېښو د خو ډېره ښه ده، که پرې نه ښودله توبه نه وباسي، د مسلمانانو بادشاہ به هغوی سره د جنګ اعلان وکړي، هغوی سره به جهاد وکړي. سودخور سره الله پاک د جنګ اعلان کړی. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، او که چرې وي ذو عسرة خاوند د غریبې، چاله چې د قرض ورکړی دی هغه غریب دی، فناظرة إلى ميسرة، پس لازم دی په تاسو باندې مهلت کول هغوی ته تر د مال پیدا کېدو پورې. پیسې ورسره نشته، پس چې پیدا شي در به کړي، انتظار ورته وکړئ. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، او دا چې تاسو صدقه کوي په دې غریب باندې قرض ورته معاف کوي، دا ستاسو دپاره بهتر ده که چېرې تاسو پوهېږئ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، او تاسو یریږئ د هغه ورځې نه چې تاسو واپس کولی شئ پای کې الله پاک ته چې ورځ د قیامت ده. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، بیا به پوره ورکولی شي یو نفس ته بدله د عمل، بدله د دو د عمل، او په دې باندې به هېڅ قسم ظلم نشي کولی. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه،
په مخکې رکوع کې د ناجایز معاملې ذکر شو چې هغه سود او د بیع حلت بیان شو. اوس په دې رکوع کې د بیع حلت او د جایز معاملې ذکر کی او د بیع یو قسم چې هغه ته بیع السلام وي دا غي ذکر کی. بیع السلام دی ته وي یو انسان دی هغه ځان ته مثال غنم اخلي، زمیندار ته اوس نه پیسې ورکړي لکه دا 50,000 روپے والا، او چې کله غنم راشي نو مال بلس من غنم راکی، اعلی قسم غنم براکی، مثال لشپگمی میاش پا 5 تاریخ بے راکی او پا دی پٹی کی بے راکی پیسی ورکی اس او غنم بورکی بیا تابع السلام دا. اللہ پاک فرمی کله چې تاس داسې د قرض و معامله کوي ناغلی کوي که خپل لیکل نه درځي او عادل انصافدار لیکون کراولي هغه د لیکلو کی او چې پچا قرض راځي نه هغه دی اولی کی هغه دی وته چې داسې اولی کا چې څوک پیسې ورکی دی بنوي چې اولی کا چې چاله ورکی او قرض پچا راځي هغه به وته چې داسې اولی کا او که پچا قرض ورو دی په خپل نه پیږي نو چې کم ددو ولی وی او هغه خيار وی صحیح وی روغ جوړ وی ناغه به دا خبره ولو کی چې داسې اولیکا او دو مسلمانان نیکان به په گواهان قائم شي چې دې سړي اوس 50,000 روپے ورکی او په 15 میاش یا شپږم میاش کې 15 تاریخ با دې پټي کې دا غنم ورکی اصلي غنم لیکل بو کی دو سړي او که 2 سړي نه نو یو سړي او 2 زنانا دا به گواهان جوړی شي دی به پدی باندې گواهی ورکي چې دا معاملې د قرض زمون وړاندې شوی 2 زنانا ولی زکه یوی زنانا نه خبره هیر شونه دا بل زنانا بو ته یادای چې تا د مونږ وړاندې دا معاملې کړو مونږ دواړه پاغه باندې گواهان یو او کله سبا اختلاف راغی او دا گواهان را اوغتلی شو دید انکار نه کوي ځکه گواهی د دې ضروری ده چې معامله او مسله په ختم شي بلکې تاسو کلم دا معامله کوي نو تاسو د قرض دا معامله لیکي دا کمزوري مګنی پدې کې سستی مکوي ځکه پدې کې سبا اختلاف بس تاسو ناراضي او کنه لاس پلاس معاملې پیسې ورکیو د گاډې نه ټماټر اخلي نو په داسې صورت کې د لیکلو ضرورت نشته ځکه پیسې دی ورکیو ټماټر دی واټل خبره ختم شوه بیا چې کله تاسو بیع وکړه نو په بیع کې چا در لیکلو والا سړی ته هم تکلیف نه ورکې چې راشه لیکلي به خبره کې گواله هم تکلیف نه ورکې چې راشه گواهی دی کړې وه اوس به ته راشي ما دپاره به گواهی ورکې نو گواله او کاتب له به تکلیف نه ورکې او که تاسو گواله یا کاتب له تکلیف ورکو نو دا به ستاسو دپاره فسق او ګناه وي تاسو د دې نه ځان وساتئ یو معامله دا شو دویمه معامله که د قرض وي هغې کې تاسو سره پیسې نشته او مبیع اوس اخلي پیسې نشته سودا اخلي لیکن پیسې شته نه او تاسو په سفر کې نو د هغې دپاره صورت دا دی چې دا سا باندې قرض راځي دی ورسره ګاڼۍ او سیس کېدي چې مثال دا پیسې په ما باندې 10,000 روپۍ راغلې ما سره 10,000 روپۍ نشته د 10,000 روپو په ځای ځان سره دا موبایل کېده نو دا موبایل به ګاڼه شي د دې مرتهن سره چا چې قرض ورکړی دی راهن مرتهن مرهونه رهن ایښودون کې مرتهن چې چا سره رهن ږدي او مرهونه مثال دا موبایل او کنه ستاسو معامله داسې وي چې زید امن وي نو په داسې صورت کې امانت هغه چې کوم سیز د سرګاڼه ایښودلی شوي دي نو دا د امن په صورت کې ځان سره کېږدئ او په دې کې خیانت مه کوئ او که د ګواهۍ مسله راځي نو تاسو ګواهي پټوئ مه ځکه چا چې ګواهي پټه کړه نو دا سړی غټه ګناه باندې ګناهګار شو نو الله جل شانو فرمایي
یا ایها الذین آمنوا اے مومنان اذا تداینتم بدین کلچتا سما ملکی پقرض باندې لاجل مسمى تر دې نیټه مقرره پوری فاکتبوا پس تاسو دا معاملہ ولیکئ وليكتب بينكم كاتب بالعدل او لكل کی پما بین استاس کی یو کاتب پین صاحب باندی ولا اب کاتب ان یكتب كما علمه الله فليكتب انکار دین کی لکل کی د لکل نزک چ الله پاک د تپو جوور کړ د لکل نیو کی ولم للذي عليه الحق او املاد ويا کچ پاغه باندې حق دی قرضدار دی ولتق الله رب دی دی یری د الله پاک نا ولا يبخس من شيء کم دین کی پخپل قرض لکلو کی فإن كان الذي عليه الحق پس که چروی دا کس چه پاغ بانی قرض دی سفیحن دی کم قلوی او ضعیفن یا کمزوری بیمار دی او لا يستطيع ان يملا یا طاقت نلری چه املوی یا زنانه دا یا قیدر یا گنگا دی خبری نشی کولی هو دی فلیمل الولی بالعدل پس املا دی وی ولی دو پین صاحب باندی واستشهدوا شهیدین من رجالکم او گواهانو نسید و گواهان دا سلو استاسونا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان پس که چریوی دو کسان نوی دو کسان سڑی فرجل وامراتان نو پس کافی دی او سڑی او دو بزرگان من منداغ چانا تردون من الشهداء چداغی بگوائی تاسو خوشحالی گئی زکاغ دیندار و نیکانی دی انت دل احداهما دا چې هیر شي د یو د دې دواړو فتذکر احداهما الاخرى پس یادی به یو د دې دواړو دی بلتا ولا یا بشهاده اذا ما دعوا او انکار دین کی دا گواهان کله چې دی گواهی ترا بللی شي ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا لاجل او تاسو سستی مکی په معاملې پلیکلو کې کوړه معاملې کغټ معاملې تر د نیټه پوری ذالکم مقصد عند الله ذالک الانصاف والذي پنځ د الله واقام الشهاده او ډیر ځات قائمون کی دی گواهی لرا وادن الله ترتابو او ډیر نذیر چې تاسو په کې سبا شک نه کوي الا ان تكون تجارتا حاضره تدينون بينكم مگر دا کوي معاملې تاسو تجارت لاس پلاس باندې تاسو تديرونا تاسو خپل منځ کې لین دین کې بینکم خپل منځ کې او بل سره مخامخ فليس عليكم جناح پس نشته پتا سو باندې د نقد په دې معاملې کې ګناه الله تكتب د تاسو اون لیکي واشديدا تبايعتم او تاسو گواهان قائم کې کړی چې تاسو معاملې کوي ولا يضار كاتب ولا شهيد او ضرر بن شي ورکول کاتب تو گواتا وان تفعلوا کچره ضرر تاسو ورکو فإن فسوقكم بكم پس یقینا دا گناه د پتا سو باندې واتقوا الله تاسو یریږي د الله نه ويعلمكم الله او الله پاک تعلیم در کی تاسو ته والله بكل شيء عليم الله پاک پر شي باندې پیری وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا او کچره تاسو یې په سفر کې کاتب تاسو بیان مندو فرهان مقبوضا فسران ور کی قبض کړی شي مرتهن سلام فإن أمن بعضكم بعضا فسكر أمن کی باز استاذ د بازنا فليؤدي الذي تؤمن امانته بس بکار چې دا کیا کچا امین ګرځول شي وي امانت خپل امانت وليتق الله ربه او دې او یریږي دا الله پاک نه چې د رب دی ولا تکتم الشهاده او تاسو مو پټوي گواهی لرا و من یکتمها چا چې پټکړه دا گواهی فإنه آثم القلب پس یقینا زړه د ګناهګار دی والله ما تعملون عليم او الله پاک تاسو په عمل باندې پیری الا ما في السماوات وما في الارض ومخکې رکوع کې الله پاک کمال علم بیان شو اس پدی رکوع کې الله رب العالمین کمال علم او کمال صفات ذکر کی الله رب العالمین اول خپل بادشاہی ذکر کی بیا خپل کمال علم ذکر کی بیا خپل کمال رحمت او انصاف ذکر کی او بیا کمال ایمان د بندگانو ذکر کی کامل بندگان چې پیغمبران دي داغي کامل ایمان ذکر کړي او بیا د مؤمنانو تابعداري ذکر کړي کله چې د دې رکوع د اولنی آیت نازل شو لله ما في السماوات وما في الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغل چې په بعضی اوقاتو کې زمونږ په زړونو کې څه خبره راشي بے اختیار راشي
او الله پاک فرمایي چې به تاسو سره حساب کو نو دا خو موږ ته ډېر زیات نقصان به ورسېږي. بغیر اختیار په زړه کې مو وسوسې راځي. صحابه کرام ډېر زیات خفه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی تو فرمایل چې تاسو وایي سمعنا واطعنا، الله من خبره واورېده او موږ یې منو. بس تاسو داسې وایي چې داسې مو ووایي الله پاک به تاسو سره د نرمۍ معامله وکړي. صحابه کرامو داسې وفرمایل سمعنا واطعنا، یا الله موږ ستا خبرې واورېدې، حکم مو واورېدو، موږ قبول کو، اطعنا موږ په عمل کو، تابعداري کو. نو الله جل شانه فرمائی اغینا بعد دا آیت نازل کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. مکلف انسان د خپل طاقت مطابق دی. کبھی اختیار پزل کے سرالل پاغی بانستا گناہ نشتا، ذکر اختیار پاکستا نشتا. بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رفع عن امتی الخطأ والنسیان، زماد امتنا خطا او هیرا د دې ګناه ته اوچ تکړه شوی ده. که په خطا یو کارو کی، که په هیره یو کارو کی، ګناه یې نشته، ځکه الله رب العالمین وسره د رحم معامله کړې ده. د دې رکوع دا دوه آیاتونه اخیرنی د سورت چې کوم دي دا هغه آیاتونه دي چې نبی علیہ السلام ته الله پاک بغیر د فرشتي جبريل علیہ السلام ورکړي دي. نبی علیہ السلام چې کله د معراج په شپه باندې لاړ، الله پاک اسمانونو ته بوتلو. نبی علیہ السلام ته الله پاک درې تحفې په اسمانونو کې ورکړي. یو تحفه 50 منځونه په اسمانونو کې ورکړ چې اخره کې بیا 15 پاتې شو. دا الله نبی علیہ السلام ته تحفه ورکړي و. دویمه تحفه د دې سوره بقره د اخیرنی دو آیاتونه الله ورکړل. او دریمه تحفه چې د مشرک نه علاوه ستا امتیان څومره ګناهونه کړي چې عقیدې صحیح وي زه به ورته معافي کوم. دا درې تحفې الله نبی علیہ السلام ته د معراج په شپه په اسمانونو کې ورکړي دي. د دې سورت اخیرنی آیاتونه دي او په دې رکوع کې اخیرنی 2 آیات دي. نو اللہ جل شانو فرمائی للہ ما فی السماوات وما فی الارض، خاص دا اللہ جل شانو دا پارا تمام اختیار دا آغا سیزنو دی چی پاس مانو کی دا آغا چی پاس مکہ کی دی. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، او کچر تاسو کارکوی آغا سچستاسو پزرن کی دی او تخفو یا پٹوئی یحاسبکم به اللہ، اللہ بتا سرداغی حساب کئی. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پس اللہ پاک معاف کئی چاہتا چو غواری عذاب ورکی چاہتا چو غواری. اللہ علی کل شیء قدیر، او اللہ پاک پر ہر چیز باندے قادر دے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، ایمان نوڑی دی پیغمبر علیہ السلام، تصدیق کردی پیغمبر علیہ السلام دا کتاب چی نازل شوی دی پیغمبر علیہ السلام تلک قرآن من ربی دخپل لبد طرفنا. والمؤمنون و مومنانم دا ایمان روڑی دی. کلن آمن باللہ، دی طول ایمان نوڑی دی پا اللہ پاک باندی، و ملائکتی پا فرشتو باندی، و کتبیو پا کتابونو باندی، و رسولیو پا پیغمبرانو باندی. لا نفرق بین احد من رسله، منگ اس فرق نکو پا ما بین دا یو دا دی پیغمبرانونا. وقالو
او ویدا مومنان سمعنا زمن کار اوریدل من خبر اوریدل قبول مکڑا واطانا منگ تابداری کو غفرانکا منگستان سوال کو دبخن ربر اے رب زمنگا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ خاصتات واپسی دا لا يكلف الله نفسا الا وسعها نمکلف کے اللہ پاک انسان مگر داغید طاقت مطابق لها ما کسبت دے بندہ دا پارا بغا ثوابنا فیدی وچ کم دا ازان دا پارا کری دی وعلیہا مکتسبت او پا دبانی با سزا دا کانو چی دا کم کری دی ربنا رب زمنگا لا تواقدنا ان نسینا او اختانا تمنگ منیسا کسر زمنگ نهی روشی یا من قطاشو ربنا اے رب زمنگا ولا تحمل علینا تم بارکو پا منگ باندی اسرن بوجو کما حملتو علی الذین من قبلنا لکا سنگ چی دی بارکڑو زمنگ نوڑان دی خلقو باندی وڑان دی خلق پمکنو امتنو د ټول مال سلورم حصہ زکات ورکول فرضو چې یو سړی سره به 3,000 روپۍ وي نو زر به ته زکات ورکو یو بوج پاغي باندې دو نبی علیہ السلام په امت باندې سلوي ختم شو چا سره 30 روپۍ وي نو 1 روپۍ به ته ورکی دا نور ټول د تپاتې شو دویم بوج پاغي باندې دو چې داغي عبادت به صرف په خپل عبادت خانه کې کېدو مسلمانان عبادت په مقدس مکه چې کم ځای کې ادري دلته عبادت کیږي دریم مخکنو امتونو د پاره مالی غنیمت خوړل صدقې خوړل دا جایز نو هغه به کې خود اور براغ غیب اوس وځو بس صدقه به قبول شو او نبی علیہ السلام د امت د پاره صدقه او مال غنیمت خوړل جایز دي سلورم مخکنو متونه کې بچ طاقت لوکو داغی د مافی د یو صورت تو چې په قتل عامت کې به مغه سړی قتل کو بل صورت نو مخکنو متونه کې بچا په کپڑا باندې چرته پلیتی ولګیدل نغره پلیتی والا زی به کټکاو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته ک قتل عامت هم کړی دی وارثانو د مړي ته اختیار دی ک معاف کړي دیت تخلی او که قصاص اخلی بل مخکنو امتونه چې په جامع پلیت شا غزه به کټکو دی امت ته اجازت دی د غزه خسته او وینځه صفا استعمال کړه ولا منځ کی عبادت کیږي می کټکو ربنا اے رب زمنګ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به منگ باندې مبار کوا غسی چې طاقت زمنګ نوی داغي دو چتاولو واعفو عنا تعفو کمنتا واغفر لنا وتبخنا کمنتا وارحمنا او ترحم وکړه اے الله پاک پمنګ باندې انت مولانا ته زمنګ کار سازي زمنګ کار جوړون کی فانصرنا علی القوم الكافرین پس تا زمانگ امدادو کا دا قوم پا مقابل کے چگا کافران دی سورہ بقرہ دا اللہ رب العالمین ففضل سر ختم شلا